بسم الله الرحمن الرحيم. كما دي ولا يضاف موصوف إلى صفته مع بقاء المعنى المفاد بالتركيب الوصفي بحاله، لأن لكل من هيئتي التركيب الوصفي معنى آخر، لأن لكل من هيئتي التركيب الوصفي بيبسي والإضافي ودلتنشتري معنى آخر لا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولهذا المعنى بعينه لا تضاف صفة إلى موصوفها. وقش جي تروس بوري مجرورات وكشفق مباحث شوي دا وم بحث دي ذكرات دا قواعد بيان كي تقريبا صدور بنز قاعدة برات بياني. نو اول قاعده وقشي د موصوف اضافت صفت تا او د صفت اضافت موصوف تا نکیږي څوک به بیان شو دا سینه کیږي چې موصوف د مضاف شي صفت تا، او دا سیم نکیږي چې صفت د مضاف شي موصوف تا. اوس لک تفصیلا وایو د موصوف اضافت صفت تنه کیږي ترڅو چې پکې د ترکیبی توصیفی معنی پرته وي، او د صفت اضافت موصوف تنه کیږي ترڅو چې پکې د ترکیبی توصیفی معنی پرته وي. معلومه شو کچری د ترکیبی توصیفی نه د ترکیبی توصیفی معنی لري کو او به مضاف موصوف صفت تا یا صفت موصوف تا مضاف کو به وسی وی څوک بیان شو پرزو کنه او تو ګورئ نور خبره وبس کو. ولا يضاف موصوف الى صفته او نسبت بنک اضافت بنک کیږي د موصوف خپل صفت تا. دا قید مې لګولې کله ترڅو چې بکی د اضافت د ترکیبی توصیفی والا معنی پرتوی دا سی وکانا ما بقاء المعنى المفاد بالترکیب الوصفی سرد دین چی اغا معنی کم چی فائدہ کیگی بترکیب وصفی باندی ما بقائی اغا باقی وی بحالی بخپل حال باندی اغا معنی که باقی وی بخپل حال بی اضافت نکیگی. وجه صاحب د جامع وجه ذکر کړي بر وګورئ د موصوف اضافت صفت تا او د صفت اضافت موصوف ته ولې نه کیږي. وایي چې وجه دا ده چې د ترکیب توصیفي ځان لمانه ده، او کته اوس اضافت کې ترکیب اضافي جوړې د غیزان لمانه ده، او دواړه معنی د یو بل متضاد دي. نو داسې نه کیږي چې یو ترکیب دواړه متضاد معنی ادا کړي، داسې نه کیږي. نو د ترکیب توصیفي معنی څه ده؟ حمل هغه ثبوت الشيء للشيء، اغه ثبوت د شی یعنی د صفت کیږي للشيء موصوف تا. زید العالم دلته ثبوت الشيء العالم شو للشيء زید تا، بحيث په داسې انداز باندې چې حمل د دې شی ثاني په شی اول کیږي. زید العالم کې د سم ویلې شي زید عالم مبتدا او خبرې کی ترکیب توصیفي معنی زده شو چې د یو شی یعنی د صفت ثبوت بشوي بل شی یعنی موصوف تا په داسې انداز باندې چې حمل بد د دویم د دې صفت په اول باندې کیږي. دا د دې معنی ده. د ترکیب اضافي څه معنی ده؟ نسبت شیء الى شیء آخر، د یو شی نسبت د مضاف شی آخر مضاف الیه ته په داسې حیثیت چې نه بسې کیږي چې دا دویم د حمل شي اول هلته نه صحیح کیږي. غلام و زیدین کې د سویل شي غلام زید غلام چې د زید دی دا خو بیل بیلی علی الاغلب به ځکه اضافت بیانی کې به حمل ټکی علی الاغلب پوه شولی بی. نو لنډه دا د دواړو معنی څه دي؟ بیلی بیلی دي. نورې وجې هم وایي تاسو ګورئ دا کتاب ولې ذکر کړی. لأن لكل من هيئتي الترکیب ځکه د هر یو د باره د دواړو هیئتو د ترکیبیونه کم وصفي دی او بل اضافي دی. د دې لپاره څه دي؟ معنی آخره د یو معنی د بل نه بدله ده،
او داسې متضاد معنی دی لا یقوم واحدهما مقام الاخر چې یوه به دغه دواړو معنو کې نه ودرېږي په ځای د بل دواړه د جمع کېږي هم نو د بل په ځای هم نه ودرېږي نو نشي راتلی بله وجه واورئ مولي صاحب اعرابي لحاظ سره هم پکې تضاد دی د صفت والا اعراب تاسو ته معلومه ده هغه د چا وي د موصوف د صفت اعراب چې دا د موصوف والا وي داسې ووایه او مضاف الیه چې هغې کې د مضاف والا اعراب نه وي مضاف الیه مجرور وي او مضاف کله مرفوع کله منصوب کله مجرور وي نو مثلا موصوف مرفوع دی نو صفت هم مرفوع وي که ته اوس مضاف الیه جوړی نو بیا به دغه صفت مرفوع هم وي او مجرور به هم وي دا جمع کېدی شي دا خو تضاد دی بله وجه م علماو ذکر کړی هغه دا چې موصوف چې که نه دا یا مساوي وي د صفت سره او یا ترېنه اخص وي او مضاف الیه او مضاف چې دی مضاف یا دا اعم وي او یا مباین وي نو هلته موصوف موږ وایي مساوي به او یا به څه وي اخص وي یو شی چې مساوي وي او اخص وي او مضاف کې شرط دا دی دا به اعم وي یا به مباین وي نو دغه مساوي او اخص اعم او مباین کېدی شي نشي کېدلی نه رسېږي او بله وجه حمل د مضاف الیه په مضاف نه کېږي او حمل له صفت چې خبرې جوړ کړي په موصوف مبتدا یې جوړه کې کېږي ورته وګورئ ولهذا المعنى بعینه دا کومه معنی چې موږ وویله موصوف اضافت صفت ته نه کېږي کومه وجه بیان کړه هم د دغې وجې په وجه لا تضاف صفت اضافت نه کېږي د صفت الی موصوفها ته ځکه معنی یې ترکیبي د وصفي هغه بیله ده د اضافي نه فلا یقالو نتیجې ته اوس غوږ کېدی مولي صاحب المسجد الجامع المسجد موصوف الجامع صفت نو تر څو چې پکې د صفت والا معنی باقي وي نو داسې نشي ویلی مسجد الجامعي مضاف الیه نشي جوړولی نو که کښېنه اول به د موصوف او صفت والا معنی لرې کي بس به سیده به کوه البته کوفیین وایي جی دیګ رالی کوفین وایي دیګ رالی دې ته درج وایي ښه درج څه ورته وایي دا به الله حدیثو کې راشي ښه کله کله یو محدث نبي علیه السلام حدیث بیانوي مینځ کې پکې خپل کلام درج کړي داسې څه خبره نو بیا وروستو راوین چې کله حدیث نقل کوي دا هم پکې وایي که دا هم د نبي علیه السلام کلام دی دې پوهېږئ که نه بهرحال غوږ شئ ته د کوفینو رایې دا ده چې بی کېدی شي چې موصوف مضاف جوړ شي صفت ته یا صفت مضاف جوړ شي موصوف ته کېدی شي دا نو الجامع المسجد الجامع کی کما توصیفی معنی دا دا به باقی وي او اضافت به وشي څنګه مسجد الجامع اضافت والا معنی به هم پکې وي او د ترکیبي وصفي والا معنی به هم پکې وي ورته وګورئ فلا يقال مسجد الجامع بمعنى المسجد الجامع نو نشي ویلی چې مسجد الجامع او معنی کومه وکړي هم المسجد الجامع صفت موصوف والا معنی وکړي دا نشي کولی همدغه شان جرد و قطیفتن کې دلته شی الټه دی جرد اصل کې صفت دی او قطیفتن موصوف دی نو د دې خپله معنی کومه توصیفي دغه قطیفتن جردن قطیفتن څادر دی جردن زوړ اوس دا داسې څادر چې زوړ دی دا کومه توصیفي معنی ده د ترکیبي توصیفي معنی چې دا دې برقراره وي او ته دې اضافت وکړي د صفت موصوف ته داسې نشي کېدلی همدغه شان جرد و قطیفتن په معنی د قطیفتن جردن نشي ویلی صفتی معنی ولا نشي کولی خلافا للکوفیة کوفیانو ته اختلاف ثابت دی ځکه هغه وایي فإن مسجد الجامع مضاف الیه ولا کومه معنی چې ده وی دا بینی مقه معنی دا کما چې د ترکیبی توصیفی دا بمعنی المسجد الجامع دا بمعنی دا المسجد الجامع دینو او جرد قطیفتن دا بمعنی دا قطیفتن جردن دی من غیر فرق سفرقم بکی نشتره ویریدو علی تاسو پوه شولی کنا نفس مسئله واضح شولا بیا وری اول قاعده د موصوف اضافت صفت تا او د صفت اضافت موصوف تا نکیږي اوس
د قاعدې په دې دواړو اجزاو باندې اعتراضات او دغه جوابات نقل کوي وخت شوتا اول جز د قاعدې دا چې د موصوف اضافت صفت ته نه کیږي دا سیوا زه در خیمه څلور مثاله چې هغې کې د موصوف اضافت شوی چاته صفت ته لکه بر وګورئ المسجد الجامع المسجد موصوف الجامع صفت او ګوره اضافت یې شوی دی مسجد الجامع د موصوف اضافت صفت ته شو که نه همدغه شان دویم الجانب الغربي الجانب موصوف الغربي صفت اضافت یې شوی د موصوف صفت ته جانب الغربي ټول پوهېږو که نه دریم الصلاة الأولى الصلاة موصوف الأولى صفت اضافت شوی صلاة الأولى څلورم البقلة الحمقى موصوف صفت دی اضافت شوی بقلة الحمقى تاسو پوه شولې نو دا څلور مثال مې درو ښودل د قاعدې د اول جز په خلاف تاویل د موصوف اضافت صفت ته نه کېږي دی کې خو شوی نو صاحب د کافی فرمایي متأولا په دې کې تاویل دی څنګه تاویل دی ګورو به ورسره ورته وګورئ ويرد على القاعدة الأولى او واردیږي په قاعده اوله باندې قاعده اوله څه وایي اصل کې د قاعدې اول جز یادوي وهو قول الله يضاف موصوف الى صفته څه به واردیږي دا مثل مسجد الجامع دا یو اعتراض وجانب الغربي دا بل اعتراض وصلاة الأولى دا بل وبقلة الحمقى او دا بل بقلة دغه ته ویل کېږي څه ته پښتو کې سوال کابلی کې ته پښتو کې معنی لیکلي ورخاړی او سبو یو قسم دی بړو یو ښځو خوښي دا د خدای غر کې په دنیا کې ایله وسابو دی یو خوښي او یو بل کې د شوق سره لیږي صابون پخ کړي او پلانکۍ کې ولېږه بل څه چې ته ولېږه صابو د خوراک شی دی ملا صاحب چې د جومات کې امام شوی و هر ورځ به وله صابه راوړل اوس به یې ورته ویل داسې کار وکړئ څه به ځان تکلیف کې کوئ دا بار پټی دی شین په دې راته مالګه اچوئ بس ورځم به وې روټۍ پټۍ کې به ورځم تاسو داسې ګپ جوړ کړی وګورئ حمقا اصل کې قمقل ته وایي دا قمق لګا یاده ښه دا ګنده ځای کې راخیږي فإن في كل واحد من هذه التراکیب ځکه هر واحد په دغه څلورو تراکیبو کې تاسو وګورئ اضیف موصوف اضافت د موصوف شوی الى صفته ته څنګه فإن الجامع دا اصل کې څه صفة المسجد ب والغربية چې صفة الجانب والأولى چې صفة الصلاة والحمقى چې صفة البقلة وقد أضيف إليها او دې ټول صفات ته اضافت شو موصوفاتها د خپل موصوفاتو کنه پیږي په جواب یې څه دی جواب اجيب بان مثل هذه التراکیب چې متأول د کې تعویل لیکنه څنګه تعویل له برو ګوري مولسم اول مثال کوم یو المسجد الجامع دی وې د دې اضافت شوی مسجد الجامعي نو تعویل به کې داسې شوی غوښه چې دلته اصل کې یو شی پټ دی هغې ته ویلی کېږي وقت او دا جامع چې تا ته کوم ښکاري دا د هغې صفت دی نو داسې ده مسجد څنګه دی المسجد الجامع که نه المسجد وقت الجامعي وقت الجامعي نه دا جامع صفت د مسجد نه دی د موصوف بلکې دا د چا صفت دی غلط شو دا جامع دلته مضاف الیه دا د المسجد نه ده بلکې د چا ده د وقت ده برحال څوک به کې پټ پروت دی وقت به بر وګورئ علامه جامی فرمایي دا وقت چې کوم موږ روباسو دا محذوف روباسو یو مقدر روباسو اول او دویم محذوف یی مقدر ګڼو یی محذوف ګڼو ولکه محذوف او مقدر کې فرق دی که مقدر هغې ته وایي چې نیت کې مراد وي کلام نه لري شي نیت کې مراد وي او محذوف چې کلام نه لري شي نیت کې مراد هم نه وي
دا مسله زده شوه. اوس وکشي ونیسئ بره ګورئ موږ ویل په المسجد الجامع موصوف صفت کی چیز اضافت وشي مسجد الجامعي دې کې څوک پټ پروت دی وقت نول صورت وقت پکې موږ مقدر ګڼو معنا نیت کې مراد دی. نو به د دې اعتراض دو جواب وشو دو طریقو سره رد کیږي څنګه وکشه. اول دا چې تا ویل چې المسجد موصوف دی او الجامع صفت دی او ګوره اضافت شوی ده سیده نو موږ وایو چې الجامع چې دی دا نه صفت دی د مسجد فی الحال او نه مضاف الیه ده نه صفت دی بلکې چې صفت دی نو د چا دی څنګه دی الوقت مسجد الوقت الجامع دی کنه مسجد الوقت الجامع المسجد وقت الجامع مسجد الوقت الجامع نو وره دا کم دې ته ورسېدلو لکشن صبر وکړه فيندفع الإيراد لوجهين فإن الجامع ليس مضافا إليه ولا صفة للمضاف أصحيح شوي بروغر مناسب نو اصل کې د څه دی مسجد الوقت الجامعي مسجد الجامع کنه مسجد الوقت الجامعي نو تاویل الجامعي صفت د مسجد دی نه دی بلکې د چا صفت دی د وقت یو طریقې سره رد دویمه او تاویل دا صفت دی د مسجد نه صفت هم نه دی بلکې صفت خود وقت دی کته یو پیرو ویل هاي تاویل دا مضاف الیه ده نو مضاف الیه د الجامع د مسجد د پاره الجامع نه د وقت دی وسم صحیح نشو مړه منګه دماغ کم دی دلاړ یار به د وخت شي د سره کوي کرلی ټوله ورانه کوي. بهرحال مسجد الجامعي کې مونږ وای دي کې تعویل کو تعویل څنګه ودی کې ولفظ روباس مقدر هغه څوک دی وقت دی نو چې هغه مروي سره په دوه طریقو مقدري کو په دوه طریقو رد دی څنګه اول دا چې تعویل دا المسجد الجامعي کې جامعي مضاف الیه د مونږ وی مضاف الیه نه ده بلکې مضاف الیه د مسجد د لپاره وقت دی وسې شو. تا ویلیو چې دا جامع صفت دی د پاره د مسجد مونږ وی صفت د پاره د مسجد نه بلکې د وقت دی وسم صحیح نشو نه صفت د مسجد دی او نه مضاف الیه د مسجد ده بلکې مضاف الیه د مسجد وقت دی او جامع صفت د وقت دی وسې شو کنه دا کله چې وقت څوي مقدر وي وته وګورئ فمسجد الجامع متأول بمسجد الوقت الجامعي وذلك يحتمل معنيين دا احتمال د دوه معنو لري ګورو ته احدهما یو بل دوړو کې دا ده ايكون الوقت مقدر چې وقت بګ مقدر وي معنی نیت کې مراد وي فی نظم الكلام کې وینا خو نیت کې مراد وي نو به نتیجه سره وځي نو به مسجد مضاف شي وقت ته وقت به موصوف شي والجامع به صفت شي نو ويكون المسجد وبي مسجد مضافا وضاف اليه وقت والجامع چې تاسو ته کوم ښکاری دا صفت وي د وقت نو په څو طریقو باندې رد شو په دوو فيندفع الإيراد نو دفع شروع دغه اعتراض بوجهين بدو طریقو فإن الجامع وورا دا جامع چې ليس مضافا إليه دا خو مضاف إليه دا مسجد نه ده بلکې دا صفت دی لپاره ده وقت مضاف إليه هو وقت دی ولا صفة او نه صفت دی لپاره د مضاف یعنی ده مسجد بلکې صفت د چا دی د وقت دی دا یو طریقه وشوله بره ګورئ بله دویم دا چې ولې چې وقت منګه مقدر نه محذوب ګڼو مسجد الجامعي کې وقت مقدر نه څه محذوب مطلب نیت کې مراد نه دی بلکې وقت حذف شو او به دا مضاف چې دی کنه دا مسجد دا د وقت په قائم بځای ودرېدلو نو څه ته جوړ شلو مسجد الجامعي په دې صورت کې به یو طریقه رد کیږي هغه دا چې دا جامع ته د کوم ښکاری کنه دا صفت نه دی د بار د مسجد بلکې صفت د بار د محذوف وقت دی البته دا نشو ویلې چې مضاف الیه نه ده مضاف الیه خدا د چا د باره مسجد د باره
ځکه وقت خو نیت کوم نه دی مراد نه مضاف الیه دا د پاره د مسجد صفت نه دی د پاره د مسجد بلکې رچا دی موصوف صفت تعلق معنی سره او لفظ کې او اضافت تعلق د لفظ سره نو لفظ کې مضاف الیه دا کنه پوه نه شولې به وره دیم دا وایو چې دا کوم وخت موږ روباسو دا مقدر نه محذوب دی نیت کوم نه دی مراد او دغه وخت به څوک ولاړ دی مسجد نو څه بشي مسجد الجامعي نو به یو طریقې رد کیږي دغه د اعتراض چالکا دا جامع تاویل صفت دی د مسجد نه دی بلکې د وخت دی کوم وخت کوم چې محذوف دی پاتې شول دا خبره تاویل مضاف الیه دا نامنګم پدې کې منل ته مضاف الیه دا وګورئ کم نه وثانیهما ان يكون الوقت محذوفا چې دا وخت محذوف ومنل شي والجامع دا کم جامع چې دی دا قائم مقام او د متویل کنه دغه په ځای باندې ودرېږي مقامه کومه دی متویا علیه او مشتمل وي په وخت باندې یعنی جامع مسجد جامع چې دی جامع اجماع څه ویلی مال مسجد د وخت به ودرېږي الټم ویلو یار مسجد نه کنه یار مسجد الجامعي وقت محذوف شو موصوف او دا صفت چې دی جامع دا په ځای د موصوف یعنی د وخت ودرېدل خو الټم ویلو صحیح شو اوس وګورئ والجامع چې دی مليسب یعنی صفت دا قائم دی په مقام د خپل موصوف او متویا علیه او مشتمل هم دی په خپل موصوف یعنی علیه په وخت باندې فیکون بمنزله الصفات الغالبه وليس وز دا په منزله د صفات غالبه او شو دا ټکه په کلابل ګل د کدو ګل دی برو ګورې مليسب صفات غالبه چاته ویل کیږي دوه قسمه بیان خلکو کړي علما فرمایي صفات غالبه هغه صفات ته ویل کیږي توجه چې یو لفظ د صفتی معنی نه ویستل شي او بس ذات په معنی باندې استعمالېږي لکه اسود معنی د تور او د دې معنی نه ویستل شوی تور مار ته خلک وس علم ګرځېدل د تور مار دغه جنس مار ته وایي نو نوم د ذات ګرځېدل دی صفتی معنی ترې نه ختمه شوې ده دلته پوه شولې بي نو مسجد الجامعي کې دغه دی که نه ما صفت خو اصل کې د وخت دی جامع خو د جامع چې کم دی د صفتی معنی نه ویستل شو او اوس علم وګرځېدلو دغه جومات علم وګرځېدلو ښه کم کې چې خلک راجمع کېږي مونځ په ټیم کې پوه نه شولې صفتی معنی نه وتلو او صفات غالبه د بار بل تعریف هم خلک کوي صفات غالبه چاته وي هغه صفت ته توجه چې د څه تعلق او علاقه په وجه باندې غیر موصوف د پاره صفت جوړ شي د څه تعلق او علاقه په وجه د غیر موصوف د پاره صفت جوړ شي نو جامع اصل کې صفت د وخت ده خدا جمع د خلکو په کوم کې کیږي مسجد کې نه دی تعلق په وجه جامع صفت د چا وګرځېدلو د غیر موصوف مسجد دې ته څه ویل کېږي صفات مجازیه او صفات غالبه رسی فی ته ګورئ نو دا شو په منزلت د صفات غالبه نو فیضاف المسجد الیه اصل کې تاسو ګورئ جامع صفت د مسجد نه دی ځکه مسجد خو جمع کون کې نه دی خلک مسجد جمع کوي که مسجد جمع کون کې بکار دی خلک هر وخت جماعت کې جمع وي جمع کون کې څوک دی موصوف څوک دی وخت خلک را جمع کوي جماعت ته خو جماعت کې را جمع کوي دی تعلق په وجه صفت د غیر موصوف د بار شو اورا فیکون بمنزله الصفات الغالبه فیضاف المسجد نو اضافت د مسجد کیږي الیه دی جامع ته فیندفع الاراد کده شي نو به اراد دفع شو د اعتراض خو به وجه واحد په یو طریقه چالکه صفت د مسجد نه دی البته مضاف الیه دا او ان الجامع ليس صفه للمضاف د مسجد د پر صفت نه دی وعلى هذا القياس الک اوس نور مثالونه هم د قشان کا په دې ور قياس کا نور مثالونه کوم یو دیم صلاة الاولى الاکبر وګورئ دي کې صلاة الوقت الاولى رسله کنه کومه دي ساعه دا ساعت بیا مقدر منو یا به محذوف که مقدر منو وایوبا چې دا اوله
نه صفت ده د صلات د پاره بلکې د چا د پاره ده ساعت د پاره او نه مضاف الیه ده د صلات د پاره بلکې د صلات د پاره مضاف الیه خو ساعت او کچری محذوف وګڼو او اولا په ځای د ساعت ودرو نه به مضاف الیه وی ونو خدای چې صفت نه ده او صحیح شو اول کوم دغه شان ویلی و ضرب کې ختم وي هم دغه شان بقله الحمقاء کې وګورم رسم موږ دلته الحبه الحمقاء محذوف پکې شته مقدر یا محذوف شته څوک الحبه توجه نو که مقدر شي په دوه طریقو معنی بشي بقله حبه الحمقاء نو موږ وایو الحمقاء چې دا صفت د بقلې نه ده بلکې د حبې ده او مضاف الیه د بقلیم نه ده بقلی بلکې مضاف الیه څوک ده حبه ده او که محذوف وګڼو نو موږ وایي حمقاء چې ده صفت نه ده د بقلې د بار البته مضاف الیه ده ورسېدلې په وته ګوره كم ده وعلى هذا القياس الصلاة الأولى وبقلة الحمقاء متأول بصلاة الساعة الأولى وبقلة الحبة الحمقاء على الاحتمالين المذكورين هم دغه دوړ احتمالونه چې دغه ساعة یا حبة د مقدر منو کا محذوف منو لكن هذا التاويل لا يتمشى في جانب الغربي دا یو خبره پاتې ده برو ګورې مولسم دا تاویل چې په جانب الغربي کې نه چریږي چې موږ وایو جانب الغربي کې دا غربي چې ده د کې محذوف څوک رو باسو مکان څوک رو باسو سوایو جانب الغربي المكان جانب او وسداوي چلکا غلط مېلو جانب المكان الغربي یار جانب المكان الغربي او تو سوي چې دا مکان چې ده کنه دا صفت ده اصل کې ده چا د جانب او غربي صفت مکان مضاف الیه د اصل کې د چا د جانب او د غربي صفت د لپاره د مکان دا کیسه الته نه کیږي دماغ هم کار کوي کنه دلته څوک رو باسو تعویل کې مکان او د هغه بشانو وایو څو وایو چې د غربي چې ده کنه دا صفت د جانب نه ده دا صفت د مکان ده او غربي چې ده دا مضاف الیه د جانب نه ده بلکې مضاف الیه د جانب څوک ده مکان زړه خبر خود نه نقصان نه ده خدا ولې دغه کې دی چې مونږ وایو جانب صفت د مکان ده غربي صفت د مکان ده د جانب نه ده دا دلته نه چلیږي وجه څه ده پیغو زنن بالکل کنفیوز شه خبر وکم پته راته نه لګي چې و مې کړه کنه صحیح رواني کنه خجي وښه من ویل دا نه صحیح کیږي چې غربي صفت کو د پاره د مکان وجه دا د مولوی مکان چې ټول زمکه ته ویل کیږي او غربي د زمکه یو جز ته وي نه دا کېدل شي چې لکه غربي چې دی همدغه مکان دی او نور نه دی کېدل شي نشي کېدلی بالفاظ دیگر مقصود د متکلم دا دی چې جانب موصوف کی په غربي باندې د جانب صفت بیان کی په غربي سره مقصود دا غدا نه دی چې مکان موصوف کی په غربي سره او د مکان صفت بیان کی په غربي سره مقصود نه دی او کته مکان رو باسی هغه موصوف کی نو داغه مقصود به بدل شي به غربي صفت د جانب نه مکان شي موصوف به جانب نه مکان شي حالانکه مقصد دغه داسې نه دی به هم که پوه شي څه به فوت شي مقصود به فوت شي او ما تاسو ته ویل جوړیږي هم نه مکان د پاره صفت غربي نه جوړیږي او ټول زمکه ته غربي خو یو جز دی داغه مغرب والا سیټ وګوره لیکن هذا التاويل شری یعنی مکان پکې پټ رئیستل لا يتمشى في جانب الغربي فإنه لا شك ځکه هیڅ شک نشته چې مقصود سره توصیف الجانب صفت بیان ول د جانب دی 50 سره بالغربیت سره چلک ازما مقصد دا د جانب موصوف او غربي صفت نه توصیف د مکان بغربیت سره لا توصیف مکان دا نه چې صفت د مکان بیانې کم مکان هو د ضمیر جانب تراجی دی چې جانبه او د دې مکان یو جانب دی ترجمه پوه شئ کنه هو ضمیر چا تراجی دی
جانب ته توصیف د مکان نه بیانې هغه مکان هو چې دا جانبه کې ضمیر مکان ته راځي دی هو چې دغه جانب د مکان دی بها د غربیت په وجه جانب دی داسې صفت نه بیانې لکه دا خو صحیح کېږي نه پته نه لګي پوه شوي که نه لا توصیف صفت نه بیانې د مکان هو چې جانب د مکان دی بها د غربیت په وجه داسې خو مقصود نه دی البته اللهم سره جواب کوي یا الله خیر کی الله پاک نیسی مې په دې خبره ما مخکې مې داسې ویلي اوس داسې ویم جواب څنګه یې غوږ شوی ده جواب دا دی مولوي صاحب مکان دوه قسمه دی یو کل یو جز دی نو کل مکان د باره غربي صفت نه واقع کېږي ځکه ټولې دنیا ته وایي دلته زمونږ کل مراد نه دی زمونږ جز مراد دی او جز د باره غربي صفت واقع کېږي که نه د مکان مثلا څلور اجزا که غربي طرف هغه جز یادومه د مکان کم چې غربي دی نو صفت واقع کېږي که نه جز مکان شرقي شمالي جنوبي نه غربي او صفت واقع کېږي که نه وګورئ الا يقال هناك مكانان جزء وكل دلته دو مکانونه دي یو جز دی یو کل فالمكان الذي اضيف اليه الجانب نو مکان هغه چې هغه ته اضافت شوی د جانب هغه کل نه هو الجز دی نو به اضافت کوم یو یار جزء مکان الکه اضافت کې خو مضاف غیر وي مضاف الیه غیر وي د څه د کنه ده دلته خو مکان کم چې غربي دی او غربي دا خو دواړه یو شی شو او اضافت به بیانی کنه یار په اضافت بیانی کې دواړه څه وي یو شی وي والمكان الذي اعتبر الجانب بالنسبه اليه او مکان هغه چې اعتبار جانب ته ورکړل شو څه مطلب نسبت د جانب الیه هغه ته وشلو هو الكل کته پرې خدای هغه والاضافه بیانیه د عبارت خو پرې اضافت به کوم یو وي بیانی بوي ورسېدلې به مخکې راځي والمكان الذي اعتبر الجانب بالنسبه اليه والكل فيستقيم المعنى او مکان هغه چې د اضافي معنی والا دی جانب المکانی اضافي معنی کې به مکان نه کم مکان مراد دی کل دا مې نو ویلي نو که صفت وی به د مکان نه جز مراد دی غربي او که مضاف الیه نو به د مکان نه کل مراد دی والمکان الذي مکان هغه اعتبر الجانب چې اعتبار جانب ته ورکړل شوی دی څنګه بالنسبه الیه هغه دا چې نسبت ورته ده نسبت شوی دی د جانب الیه مکان ته هغه کوم مکان دی هو الكل فيستقيم المعنى برابر شي تاسو ورسېدلې کنه لکه شانزه پاتې شنو